بسم الله الرحمن الرحیم. هدایت الله اظهری یم او تاسو دا وخت یوه ډیره مهمه ویډیو ګورئ. اول خو دا خبره ده چې یاره دا کم تصویر تاسو سایټ ته ښکاري نو د دې سړي ویډیو کلیپ زه تاسو ته ښیم او بیا د هغې نه پس په دې باندې خبرې اترې کوم چې آیا دا کس څوک دی، د ده نه ما دا ویډیو ولې کړې ده او دا تصویر چې دی دا ترې ما ولې ویستلی دی. نو اول تاسو زما دا ویډیو کلیپ چې کوم زه تاسو دپاره ما ریکارډ کړی دی اول هغه وګورئ او د هغې نه وروسته بیا راځو او په دې ویډیو باندې بحث کوو، تفصیلي خبرې اترې کوو. خو ویډیو به پوره ګورئ، د خپلو ملګرو سره به یې شیر کوئ. ډېره مهمه ویډیو ده. د دې ویډیو نه وروسته بیا راځو. शनाख्ती कार्ड निकालो अपना शनाख्ती तुम्हें कार्ड। मोहम्मद के रोजे का वास्ते तुम्हें भी वास्ता, तुम्हें भीख नहीं मांगना आइंदा। मैं नहीं करूं बस हाँ। आपके साथ बात है मुसलमान वाला जबान कर जाए। अच्छा अपने गांव का नाम बताओ। गांव का जिला मुजफ्फर। ये वादा रिकॉर्ड हो गया। अगर अगर कल से तुम अगर कल से तुम मैं कल परसों नजरों में हमारा जो जुर्म था क्यों नहीं है मुसलमान हो, कल से आपने दंदासा बेचना है, कल से आपने दंदासा बेचना है, मिसवाक बेचना है। कसम नहीं उठाना, कसम झूठा आदमी उठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो। तुम्हारा जबान और मेरा जबान एक जैसा होते, सब एक जैसे नहीं होते। जैसे तुम्हारे पठानों लोगों का जबान है ना, मेरा जबान भी ऐसे ही है। पठानों को तो आप लोगों ने बदनाम किया हुआ है ना। छोड़ो छोड़ो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। अच्छा कितना इसको तो मेरी बात 5 जंगली में तो कितना फर्क है। अगर एक कलर रोटी तो पूरा ये बंदा अगर कल से स्वाद में दिखा तो ये स्वाद में जाऊंगा सर। नहीं नहीं, स्वाद किधर, स्वाद तो यही है। ये तो दूसरा है सर। नहीं नहीं, दूसरा स्वाद नहीं है। सुबह आपने मुजफ्फरगढ़ जाना है। किधर? ओके जाएगा मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरगढ़ जाना है। मुजफ्फरगढ़ दोबारा इधर नहीं दिखा। चलो शाबाश. مینوالو دغه ویډیو کلیپ تاسو وکوت. دا د یو داسې انسان دی چې هغه د ځان نه کوڼ او چاړه راښکړی دی او لګیا دی د سوات په مختلفو علاقو کې چې دی هغه سوال کوي. مینوالو څنګه چې سیزن شروع شي نو په دې سیزن کې د ملکنډ نه ښکته بیا د کې پی کې چې کوم اوسیدونکي دي د مردان 400 هغه هم د سوات رخ کوي او د دې سره سره د پنجاب د علاقو د سند د علاقو په کوم ځای کې چې موسم ډیر زیات ګرم دی او هلته کې خلکو ته ژوند تېرول چې دي هغه ګران شي نو د بلها خلک چې دي هغه دلته کې راشي او دلته کې بیا دغه د سیزن د ورځې چې دي دا تېروي. موږ سواتیان یا خو ډېر زیات میلمدوز خلک یو او یا ډېر زیات قمقلان خلک یو. میلمدوز په ورته په دې باندې ووایم چې دغه خلک راشي، دغه بزرګاو خلک پلکاو خلک هغه موږ دلته ځای کړو، خپل بیټکونه، خپلې غوجلې، خپلې دیرې، خپلې حجرې ورته خالي کړو او د یو 2-3 میاشتو د لالچ په طور باندې د کرایه په شکل کې هغوی چې موږ له کمې پیسې راکوي نو خبري رقم د هغې نه واخلو او دغه خلک موږ دلته ځای کړو. خو دا نه ګورو چې آیا دا کم قسمه خلک راځي او دلته کې دیره کېږي. دا خو به زموږ میلمستیا وي. خو قمقلتوب به زموږ دا وي چې په دې ورځو کې یا د دې ورځو نه مخکې اکثر زموږ دلته ملګري د دې سوات اوسیدونکي یا خپل خپلوان یا یار دوست هغه راشي او په کرایه باندې کور ګوري نو زموږ دا خلک دغه خلکو ته کم چې د سوات سره تعلق ساتي هغو له په مینه باندې هغه کور په کرایه باندې نه ورکوي، خپل بیټک وله په کرایه باندې نه ورکوي، خپله دیره حجره وله په کرایه باندې نه ورکوي، بلکې اکثر داسې به هم تاسو لیدلي چې اکثر رور چې دی هغه خپل رور له هم په کرایه باندې کور چې دی هغه نه ورکوي او دغه خلکو له ورکوي. بیا دغه خلک راشي او دلته کې په سوات کې فحاشي خورئ، د هغې سره سره سوال کوي. دا کومه ویډیو چې تاسو وکته دا سړی د دې د کوم چې د ماسخوتن د ټایم ویډیو ده د دې نه مخکې د مازدیګر په ټایم کې راغلی و زموږ ادارې ته او زموږ د ادارې مخې ته ولاړو بیا خواوشا ګرځېدو سوال یې کوو. د ده حالت موږ ولیدل نه د ځان کوڼ کړی او چاړه کړی او لکه مطلب د نه خبرې کولی شوې نه دا اورېدو په اشارو باندې دی لګي او د خبرې کولې. خو د هغې نه وروستو موږ د ده لږ تشویش واغستو چې یاره دا سړی خو د دې علاقې نه دی، د سوات نه دی او دی سوال کوي او د امسای راغستې وه او ګوډ ګوډ کېدو ملا یې ټیټه وه. خو چې کله مونږ دی بیا په بازار کې ولید نو د ده بیا هغه صورتحال و. خو ده ته بیا ما یوه خبره وکړه، زما پې شک راغی نو ما دې تصویر هم واغسته او ما یاره ستا وختنۍ ویډیو چې دا هغه ریکارډ شوې ده او ته روغ موټې ته په لاره باندې خط سم دم ځې خو چې بیا کله ته کلاینټ وینې چې د چا نه سوال کوې نو د هغه په مخ کې بیا ته دا ایکټینګ شروع کړي. سړي بیا په اردو باندې خبرې شروع کړې او زما سره یې څه بدماشي هم شروع کړه چې یاره زه خو لکه د مکې حاجي ما حج مې هم کړلی او 5 وخته مونځ هم کوم او تا به خدای پاک غر کړي او ته دا چل کې او تاسو سواتیان خو ډېر ښه خلک یې او تاسو پکې دا چل هم کوئ نو برای مهرباني
مهرباني داسې قسمه خلک چې هغه د وجود نه روغ دي، په وجود برابر دي، د بهر نه راغلي دي، سوالونه کوي زما دغه انتظامیې ته DC ته ملکنډ ډیویژن چې کوم اعلی حکام دي یا د سوات چې کومه انتظامیه ده نو برای مهرباني د داسې خلکو روکتام وکړئ. داسې خلک چې دي هغه هایلایټ کوي، هغه مخې ته کوي په سوشل میډیا باندې چې دا قسمه خلک زمونږ د خلکو له دوکه نه ورکوي، او کوم چې مستحقین دي، کوم چې واقعي د سوال کوي او هغه مستحقین دي، هغه ګرځېدی نه شي، هغه خیرات زکات په هغو باندې کیږي، نو هغه خلکو باندې بیا زمونږ اعتبار چې دی هغه ورک شي او داسې قسمه خلک چې دی د هغوی حق وهي. نو برای مهرباني یو خو دوی له روپۍ مه ورکوئ، دوی د بهر نه راغلي دي، دوی چې دی دلته کې دا خلک بلیک میل کوي په مختلفو طریقو باندې، د فحاشۍ په ذریعه باندې یا نور داسې مختلف قسمه د دوی طریقې هغه اختیاري او د دې خلکو نه روپۍ چې دی هغه اخلي. نو سواتیان چون کې ډېر ښه خلک دی او ډېر د قدر خلک دی، ډېر میلمه دوست خلک دی، ډېر د مینې خلک دی، خو په دې ځای کې دوی دوکه کېږي. نو برای مهرباني داسې قسمه خلک چې دي د هغې روکتام پکار دی چې هغه دلته نه راځي اول، او که راځي نو ښه په حیا او په عزت د خپل ژوند تېروي. د دې سړي د خولې دا وینا ده چې یاره زه د ماسپښین د 3 بجو پورې مسواکونه خرڅوم او د هغې نه وروسته زه بیا سوال کوم. بیا تاسې لږه ویډیو مونږ ډېره په مشکله باندې وکړه، خو دغه قسمه خلک چې دي د هغې مخنیوی وکړي. دغه انتظامیه، پولیس، زمونږ چې کوم مشران دي هغوی ته زما دا درخواست دی چې د دې سیز د روکتام لپاره هلې ځلې چې دی هغه پورته کړي. ډېره مننه. د الله په امان. ښه د وباد اوسئ.